أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. نننی درس کې ان شاء الله العزیز سورۃ ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 84 85 86 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. د نمخ کې د څلور انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې نو هغه قصه ذکر شوله د حضرت نوح علیه السلام، حضرت هود علیه السلام، حضرت صالح علیه السلام او د حضرت لوط علیه السلام. اوس دې ځای کې د پنځم پیغمبر حضرت شعیب علیه السلام چې نو هغوی قصه ذکر کېږي. الله جل جلاله شعیب علیه السلام د مدین ته چې نو هغه را لېږلی و چې نن سبا د شام ملک دی او د هغې ته معان چې نو هغې نوم دی. نو اوس دغې علاقې ته مدین ته چې نو الله پاک شعیب علیه السلام چې نو هغه مبوس کړو. مدین د څوک نو صورت اعراف کې هم موږ ویلو اهل مدین ولو موږ ویلو د ابراهیم علیه السلام چې نو هغه 15 زامن او بعضې چې نو هغه تاریخ 4 ذکر کړي دي. نو دغه زامنو کې 2 زامن چې نو هغې انبیا علیهم السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام او دویم حضرت اسحاق علیه السلام. بیا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې چې نو یعقوب علیه السلام او د هغوی چې نو والا د عیسی علیه السلام پورې د بني اسرائیلو تقریبا 4,000 انبیا علیهم السلام د هغوی په اولاد کې راغلو. او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې صرف یو پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو. دینه علاوه د ابراهیم علیه السلام چې نو هغه د 2 نور زامنو بعضې 3 ذکر کړي دي، مدین، مدائن او قیدار رحمهم الله. نو اوس دغه مدین باندې چې نو هغه بیا د ښار د دغه علاقې نوم چې نو هغه هم وګرځېدو. نو ځکه الله وی و الی مدین الی اهل مدین، د اهل د مدین د اوسیدونکو د مدین ته موږ د هغوی رور حضرت شعیب علیه السلام را لېږلو، یعنی د دغې علاقې اوسیدونکو دا هم په دوی باندې د الله پاک لوی انعام او احسان ولو چې د دوی د جنسۍ دوی ته پیغمبر چې نو را لېږلو. ځکه خلک د خپل خلکو په هغوی په ژبه د هغوی په خبره باندې چې نو هغه په اسانه پوهېږي، د هغه نه استفاده چې نو هغه په اسانه کولی شي. څنګه چې مخکې تیر شو نو د هر پیغمبر د ټولو نه وړاندې درس چې نو هغه د الله پاک د وحدانیت د خلکو کې چې نو هغه هم بت پرستی وه. دوی به چې نو هغه د بتانو عبادت کولو. نو چې کله دوی د بتانو عبادت کولو نو حضرت شعیب علیه السلام ورته یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای قوم تاسو د الله وحدانیت اختیار کړئ، د الله نه ما سوا چې نو هغه بل معبود دا نشته. د سره چې نو هغه په دوی کې یو 2 مرضونه نور هم ولو چې هغه د دوی د هلاکت سبب جوړ شو. نور اکثریت چې څومره امتونه خراب شي هلاک شي نو په هغوی کې زیات تر غټ مرض چې نو هغه د کفر او د شرک ولو. خو د 2 قومونو کې ورسره د دې نه علاوه نورې هم دغه بیماریانې وي کم چې د قوم لوط پرون تیر شولو او د شعیب علیه السلام په دې قوم کې یو 2 نور کارونه ول. یو به کې دا ولو چې دوی به چې نو هغه ډاکې لګولې په خلکو باندې به چې نو هغه ډاکې وهلې او د هغې سره به دغه غټ خلک تاجران دا به جوړول. نو دوی به هلتې په هغې قضونو کې چې نو هغه ناست ول، ځکه مدین دا د دغه وخت د ټولو نه لویه منډاهۍ وه. د خوراک څښاک نه به خلکو څومره شیزونه هر څه دلته به راتلل، بین الاقوامي منډاهۍ وه ده. نو چې کله دغه منډاهۍ وه خلک به راتلل نو دوی به ورته پلانکي تاجر پلانکي قبیله کې دومره مال را روان دی حق وکړي. لکه اوس هم وګوره دا د کچې ډاکوان دي او دا د پخې ډاکوان دي او دا د سیند دي او دا د دې اوس دومره چې نو ادارې او دومره چې نو هغه سره نفري او دوره هر څه شته او د هغې باوجود دا کار کوي.
آی روز به روزانه تا ته جنو څوک وټسپ کوي چې نو هغه دا چلونه کوي څوک کوئی واړه بار پرې نه دی څوک کوئی زاړه بار پرې نه دی دوی تختې دوی نه ګوردي سړی حیران پاتې شي چې په دوی باندې دا دومره لویه پیسه بیا ولې خرج کیږي دومره پیسه چې نو هغه په دوی خرج کیږي دومره محکمې دومره ادارې دي چې روغ سړی که چېرته خدا نخواسته په کڼاوه کوږ شو نو هغه پسې را رسېدلي وای دا داسې دی او دومره لوی لوی کارونه کیږي او د هغې هېڅ پته نه لګي نو دوی کې هم دغه شانتي یو عمل د ډاکې چې نه نو هغه موجود ورو او دویم عمل چې نه نو هغه په دوی کې ناپ تول کې به یې کمې کولو اوس الله دې عفو وکړي دا زموږ د خلکو مزاج چې نو هغه ځان له خود ساخته یو قانون جوړ کړو او په هغه قانون کې داول چې دوی به د چا نه څه اخیستل نو د هغه به په دروند وزن اخیستل په خپله به چې کم شی خرڅولو نو هغه به په سپک وزن باندې خرڅولو ځان له پکې خپل سوچ نو هغه ټیکسونه ښودي اوس تاسو مو ګورئ هر سړی چې نو هغه دا دی کم ځای له چې ځئ د هغه ځای هغې خلکو ځان له یو قانون چې نو هغه جوړ کړی زرګر له لاړ شه د هغه خپل یو قانون دی چې خرڅوي وایي موږ یې په دې خرڅو چې اخلو په دې اخلو اوس ولې تی په دې اخلي لکه څه حساب دی ولې دا هغه شی نه دی دا حق شانتي پورن دی میاش بعد ولې ویسه بیا وایي دا نه دی خود ساخته چې دی نو هغه قانونونه دي نو دوی هم ځان له دا یو خود ساخته قانون جوړ کړو بیا دغه شان چې نو هغه د ډیلرانو ته وګورئ په هر شي کې په ټیم باندې به لیکلي چې نو هغه 15 کیجي په هغې کې به 14 کیجي 14.5 به کیجي وړو بوجۍ باندې به لیکلي 20 کیجي د هغه به چې نو هغه 19 کیجي اوس که ده ته ووایې دا ماله وتله یا داسې وکړه زه مړه چې ته داسې چې نو هغه داسې پوه او داسې د هغه رالی او که اخلې واله که نه اخلې ماله ټولو شیز باندې نو الله رب العزت وایي د هغوی د هلاکت دویمه ذریعه چې دی نو هغه په ناپ او تول کې دی نو هغه کمې نو دا ناپ تول یوازې کمې نه دی دې کې حقوق العباد ورسره ټچ ول او حقوق العباد 1 کروڑ توبې چې دی نو هغه ته وباسه او ځان له چې نو هغه ډیجیټل چې نو هغه تسپه واخله چې غټ ټک دی اوځي په دې باندې 1 کروڑ توبې چې نو هغه وباسه خو چې حق دی پردی نه ورکړی الله دې نه بخي حقوق العباد دی دا دوکه ده دوکه او مکر فریب دا نه بخي نو دوی کې دغه مرض چې نو هغه موجود الله وایي ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر نو شعیب علیه السلام ورته هلن که زه تاسو یې نه ښه ښکلې برابر هم وي اوس بعضې که چېرته چې نو دا نه چې جایز دی اوس یو سړی غریب وي د هغه سره څه نه وي چې که چا سره څه ګوته وکړي دوکه پراډ ورسره وکړي چې سړی وایي زه ضرورت پې ودا به اوس ته پوه یو ښه مالدار هم یو ښه برابر هم یې فرواني د لم الله پاک درکړې ده نو بیا ولې چې نو هغه تاسو دا مکر او فریب او دا پراډ چې نو هغه کوئ و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط زه یریږم په تاسو باندې چې نو هغه د عذاب د ورځې د راګیرېدونکي و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ای زما قومه تاسو چې نو هغه پوره چې نو هغه پیمانه ورکوئ والمیزان او تله وزن چې نو هغه پوره ورکوئ بالقسط په انصاف سره دا چې نو هغه تا کم کس سره د کم شي خبر وکړه هم عقب ول ورکړي اوس وګورئ معاشره کې په هر شي کې رښتیا وبیله چې راځي نو تعالی به خلکو زاره چې نو هغه وشنه کړي اوس به تا ته وښیم یو شی زو کتاب د مثال په طور کې اوس د یو کتاب دغه نوم خو هم دغه کتاب دی په دې کې لس قسمه چې نو هغه د ورته وایي اسوی تا د مجانو هغه شیز یو وښی جامه به ته یو وښی پیزار به ته یو وښی خوراک شیز به ته یو وښی چې راولیږي هغه به بل شیز نو ځکه الله وی بالقسط په انصاف سره چې نو کوه کم شیز چې تا وخو هم د حق شیز ریډ به ورکوي کم شیز چې نو هغه تاسو وکړلو وانې غستو بیه چې نو په کم شي تې شوه نو هم هغه مبیع چې نو هغه به ورکوي دا نه چې ښې ورته یو ورکوي وله بل ولا تبخسوا الناس او د خلکو چې نو هغې په حق کې کمې مه کوئ د چا چې د باندې څومره حق دی نو هغه ورکوئ که هغه اخیستل او خرڅولو سره تعلق ساتي که د دې نه ما سوا نور چې څومره حقوق دي نو د حقوقو په اداګۍ کې چې نو هغه کمې مه کوئ ولا تعصوا فی الارض مفسدین او تاسو مه ګرځئ په ځمکه کې چې نو هغه فساد کوونکي بقیت الله خیر لکم دا باقی مانده د الله پاک یعنی کله چې تا صحیح به وکړه صحیح چې نو هغه کار دی وکړلو نو په دې کې چې الله پاک کوم لکه ګټه درکې دا د هغې ډېرې ګټې نه چې نو هغه ښه ده چې کومه په حرام او په دوکه باندې حاصله شي ولې د هغې کې به ټولو نه لوی نقصان دا وشي چې ته به د عبادت نه محرومه شي
حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی وایي چې چا په خېټه کې یو لقمه یو مړی چې دی نو هغه د حرامي څلوېښت ورځې د دې انسان مزد نه قبلېږي. نو مزد نه قبلېدو مقصد دا دی چې دا د ټولو نه اهم عبادت دی. نو چې کله ستا دا اهم عبادت قبول نشو نو باقي عبادت به چې دی نو هغه به څه قبول شي. اوس دقیقې کې چې نو هغه تاسو وګورئ خلک چې نو هغه بجلی هم پټوي. دنیا کسان اکثر بعضې پکې اکثر چې نو هغه به راشي تاسو سره به ښه ښکلی مکمل باس هم کوي. نو ما ته دا دوی چې نو هغه لوډ شیډینګ کوي او بیا بل ډېر والي مې دا ټول هر څه دی کوي دې باندې هغوی ذموار دي. تا به چې کوم یونټ خرڅ شوی هغه بل ولي که بیا د هغې که څه چل ورکړي دا ګناه دی. اوس د دې نه علاوه خلک میټر سلو کوي میټرو ته الپی اچوي بجلی چې نو هغه دا کوي دې کې ورسره او هم دقه خلک ولا کوي هم دې محکمې خلک چې نو هغه ولا ځي میټر ولا سلو کوي په دې کې ورته شیزونه اچوي او دې په هغې باندې اے سیم چلی یو بل سیم هم چلی او بل پې هم کوي او بل پې هم کوي او 150,000 روپۍ راځي. اوس د دې نورو خلکو دا حق چې تا ووالو دا به چېرته ځي؟ دا خو د وابډاول د پلار نه چې د تاله درکو یا د بل یو کس خو نه ده دا خو د دې سوره قوم چې دی دا د دې ټول قوم چې دی نو هغه حق او سرمایه ده. نو ځکه الله پیغمبر ورته بقیت الله خیر لکم دا کم چې الله پاک تاسو ته پاتې کړي د حلال طریقې سره دا ډېر چې نو هغه غوره دی ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو چې نو هغه صحیح مؤمنان یئ. وما انا علیکم بحفیظ او بیا په آخره کې ووی هم که منئ ومنئ که نه منئ نو زه په تاسو ته ذموار نه یم چې زه به په تاسو جبرن چې دی نو هغه منم. زما کار و پیغام رسول ما درته پیغام خپل ورسو د الله حکم مې درته درکړلو اوس که اخوا منئ ومنئ او که نه منئ جمه منئ. دا دومره چې نو هغه ضدي قوم ولو بدې چې نو هغه یو کتاب نوم دی نو په هغې بدیع الوقایع په هغې کې نو لیکلي وي دوی شعیب علیه السلام ته وایي چې زه به صحیح د تاسو ډېر دعوت راکړو موږ به د باندې ایمان راوړو خو په دې یو شرط چې موږ ته د کومه خدایانو چې نو هغه بوتانو عبادت کوو دوی دې ووایي چې او تو د خدای پیغمبر یې. شعیب علیه السلام یې ځای چیزو ځان سره روان کول وی راځئ هغې بوتانو خدایان نه بوتللو. شعیب علیه السلام د هغوی نه دوه تپوس وکړلو من ربک ستاسو رب چې دی نو هغه څوک دی من انا او زه څوک یم. الله رب العزت ورته هغه ګټې هغه د لرګي بوتان چې نو هغه ګویا کړل دا د شعیب علیه السلام لویه معجزه وه. نو الله پاک ورته هغه ګویا کړل چې زمونږ رب چې نو هغه ذات دی چې کم ذات مونږ پیدا کړو که زه ګټه یم که د لرګي نه جوړ شوی یم خو خدای پیدا کړو او تو د الله پیغمبر او د الله رسول یې. دغه شان چې دوی ووی نو دوی د هغه ځینې راپه شول وی وګورئ وی داسې کافر چې نو هغه سحر دی چې ګټې هم ګویا کوي. نو ځکه ورته شعیب علیه السلام وی وما انا علیکم بحفیظ زه ستاسو باندې پابند ستاسو باندې دا نه یم چې خامخا به زه نګران یم او ستاسو به هر وخت یاد نه ما پیغام و تاسو ته مې در ورسو مخکې اوس مرزومه چې دی نو هغه خپله ده. الله دې موږ د داسې بدبختۍ نه وساتي. و الى مدین او مونږ لېږلی مدین ته اخاهم رور د دوی شعیبا شعیب علیه السلام قال نو اوی ورته شعیب علیه السلام یا قوم اعبدوا الله ای زما قومه عبادت کوئ د الله ما لکم نشته ستاسو دپاره من اله غیر څوک بل معبود ولا تنقصوا المكيال او کم مور کوئی نا والمیزان او طول انی اراکم زو انم تاسو بخیر خوشحال یعنی فراوانی پرخی کی و انی اخاف علیکم او بشک زیریگم پتاسو بانی عذاب یوم محیط لعذاب د ارز راگرون کنا و یا قوم اوفوا المکیال او ای زما قوم پورا ورکوئ چنینو پیمانه والمیزان او تل یعنی طول بالقسط په انسان سره ولا تبخسوا الناس او کم مور کوئی خلقو ته اشیاءهم د دې سیزونه ولا تعصوا او مگر زی فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کونکي بقیت الله باقی چې کم بچ شي د الله د طرفه خیر لکم نو هغه بهتر دي تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یې مؤمنان وما انا علیکم او نه مزو پتا سو باندې بحفیظ نهګبان